نه هر یو سیاسي لیډر دا حق جوړیږي چې اگر لاړ شي هغه خپل چې دی د حق لپاره आवाज اوچت کړي، دا نه چې په هغه باندې فایرنګ کولاو شي. آیا د دوی دا فایرنګ به همیشه لپاره په مسلمان چلیږي او په مسلمان به کولاویږي؟ آیا دا فوج چې زمونږ پاکستانی فوج دی زمونږ وروڼه دي، آیا دوی لپاره دا مناسب ده چې خپل پر ریاست باندې په مسلمانان مظلومان باندې فایرنګ کولاو کړي؟ او د افسوس دی وجه نه زه وایم چې نن زمونږ فوج په ډي چوک کې د اسلام آباد خپل په مسلمانانو خپل د ریاست په خلکو باندې فایرنګ وکړو او په هزارو خلک چې دی جاړي، ماشومان جاړي، ګاډي د هغو تباه و برباد شلو. آیا دا کم انسانیت دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کوئی دی مظلوم دی بددعا نزان اساتا، ذکر دی مظلوم بددعا او دی اللہ دی قبولیت پر میس کے حجاب پردہ نشتی. یعنی مطلب دا دے کہ مظلوم بددعا فوراً قبلیگی. ہاغ لمحہ یاد لرائی کله چې ریاست د عمران خان په کارکنانو باندې فایرنګ شروع کو او د هغې په نتیجه کې د 100 نه زیات کسان شهیدان شلو، نو آیا ریاست لپاره دا مناسب ده؟ واتق دعوة المظلوم. آیا دا فوج چې زمونږ پاکستانی فوج دی زمونږ وروڼه دي، آیا دوی لپاره دا مناسب ده چې خپل پر ریاست باندې په مسلمانان مظلومان باندې فایرنګ کولاو کړي؟ خو افسوس سره زه وایم چې هغه دور لار چې هغه د جنرل ایوب خان فیلډ مارشل ایوب خان دور و، اور هغه دور لار چې هغه د جنرل محمد ضیاء الحق دور و. الله دې په دواړو رحم وکړي. منګه پریم اسکول کې اسکول وې او واپس راغلو 1965 کې د ایوب خان تقریر نشر کېده په ریډیو په پاکستان باندې. دومره جرأتناک انسان و جرنل رو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بوی جیسے بھی تھا حکومتیں اس سے لڑستی تھی، اور اگر تقریر شروع دے جنرل ایوب خان وی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن پر جا ٹوٹ پڑو، اس نے کس قوم کو للکارا اور انڈیا پر حملہ کرو. خود بھی لڑ رہے ہیں جنرل ایوب خان، اور دوسرا دور جنرل محمد ضیاء الحق کا تھا. ایسے جرنیل میں نے نہیں دیکھے، کتنے جرت والے تھے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور دے افسوس دی وجہ نزویما چې نن زمونږ فوج په ډي چوک کې د اسلام آباد خپل په مسلمانانو خپل د ریاست په خلکو باندې فایرنګ وکړو او په هزارو خلک چې دی جاړي، ماشومان جاړي، ګاډي د هغو تباه و برباد شلو. آیا دا کم انسانیت دی او کم انصاف دی؟ لکه په یو بل ریاست باندې دشمن چې د پاکستان په هغه ولې نه کوي؟ آیا د دوی دا فایرنګ به همیشه لپاره په مسلمان چلیږي او په مسلمان به کولاویږي؟ نو یاد ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی واتق دعوة المظلوم، د مظلوم د بددعای نه ځان وساته، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم بددعای او د هغه په قبولیت کې د الله یعنی اس حجاب پردہ نشي، فوراً قبلیږي. لکه نو کم از کم سوچ پکار دی. او دا زمونږ د پاکستان یو سیاسی جلسه ده، لکه نه هر یو سیاسی لیډر دا حق جوړیږي چې اگر لاړ شي هغه خپل چې دی د حق لپاره आवाज اوچت کړي، دا نه چې په هغه باندې فایرنګ کولاو شي. فایرنګ کولاولو ځای چې دی انډیا دی. زما عزتمند اوس وګورئ، اوس هم زه ته یم د سن 71 لړۍ چې کومه ده په هغې کې اوس هم انډیا کې په دغه 19 دسمبر باندې زمونږ د فوج پتلون نه ښیي بچو ته، د جرنیلانو پتلون نه ښیي، د کرنلانو پتلون نه ښیي. وایي دا فلاني ډیو دی
دا ټي بټایلن دی، دا فلانې بټایلن دی، او دا چې رجمنټ دی فلان کې دی، بلوچ رجمنټ دی، او زموږ پتلونونه ښیي زموږ د فوج او بچو ته بچو ستاسو مشران بادرانو. وایي سن 71 کې څه چلو کله کا د پاکستان د فوج نه دا پتلون نه پاتې شوي دي. نو لږ پې سوچ وکړئ، لږ د سن 65 غونې دی. ولې سن 65 کې چې دی جنرل ایوب خان رحمه الله الله دې پرې رحمت ولیږي، او نو هغه چې دی داسې سبق ورته ورکړ دی چې د هغو دندان یې مات کړ دي، لکه غاښونه یې مات کړ دي لکه. نو کم از کم سوچ کول پکار دي. اور افسوس سره زه دا خبره کومه لکه چې زمونږ پاک آرمی پاک فوج څنګه په یو مسلمان باندې او خپل په ریاست باندې عملي کوي، او نن د هغو بچي جاړي او زنانه جاړي. یاد سا قبر شته، قبر له بځای الله نه به تپوس تاسو نه کوي لکه.